نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باندې د درود شریف متعلق بیان ستاسو مخکې کومه. رب العالمین پر آیت پاک کې فرمایي چې زه په خپله او زما فرشتې په نبی علیہ السلام باندې درود وایي. اے مسلمانانو، تاسو په دغه پیغمبر علیہ السلام باندې درود مو وایه او سلام هم پې ووایه. زمارونو دا د حضور پاک ډېر لوی شان دی او د دې نه د هغې ډېر لویي او عظمت معلومیږي، ځکه چې په نبي علیه السلام درود شریف وینا کې د بندگانو سره الله ځانم شریک کو، فرشتې هم شریکې کړې چې زما فرشتې هم پې درود شریف وایي او زم پې درود شریف ویم، لہذا تاسو هم پې درود شریف ووایئ. درود شریف څه ته وایي؟ درود شریف د الله نه د نبی علیہ السلام د پاره د خاص رحمت سوال ته وایي. په عربی کې کم لفظ چې سول پکې راځي، اللهم سول یا سول الله پکې راځي، دې ته درود شریف وایي. دا خاص رحمتونه دي او موږ د الله نه سوال کوو چې یا الله په نبی علیہ السلام مبارک باندې د خپلو خصوصي رحمتونو باران وکړه، خپل خصوصي رحمتونه پرې راولېږه. زمارونو د درود شریف ډېر لوی فضایل دي. یو حدیث پاک کې راځي، نبی علیہ السلام فرمایي چې ما باندې چا یو ځل درود شریف ووایي، من صلی علی صلاة صلی الله علیه عشرا، چې څوک په ما یو ځل درود شریف ووایي الله به په دې انسان لس ځله درود شریف ووایي. او یو بل حدیث کې راځي، من صلی علی واحدة، چا چې په ما یو ځل درود شریف ووایي صلی الله علیه 70 مرة، الله به اویا کرته په درود شریف ووایي. علما لیکي چې دا د الله خصوصي رحمتونه دي. اول اعلان پروردگار د لسو کړو او دوباره د مزید رحمت اعلان وکړو، نو د اویاو شو. نو اوس چې درود شریف څوک په نبی علیہ السلام وایي، د هغې د برکت نه په انسان به اویا رحمتونه نازلیږي. او څوک وایي چې نه دا د جمعې او د غیر جمعې فرق دی، که جمعه په جمعې په ورځ یا د جمعې په شپه څوک درود شریف وایي، نو د هغې په عوض کې الله اویا رحمتونه په بنده نازلوي. که د جمعې نه بغیر نو لس رحمتونه دي. بهر کیف یو حدیث پاک کې راځي، عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه فرمایي چې نبی علیہ السلام سره یو باغ ته تللی، په دغه باغ کې حضور پاک مبارک سجده ولګوله. سجده دومره اوږده کړه چې زه ویرېدم چې هسې نه په دې سجده کې چې د نبی علیہ السلام مبارک وفات شوی نی، دومره ویرېدم چې ورنږدې شم. لږ ساعت پس حضور پاک مبارک د سجدې نه سر راوچت که، وی ما ته وی چې عبدالرحمن لکه چې ته به په شک کې پروت دی. ما وی او صاحب ویرېدم، زړه کې مې یو خراب سوچ راغی، هغه دا چې هسې نه نبي علیہ السلام وفات شوي نی. وی نه وی جبریل علیہ السلام راغی او زه لږ فکرمن وم، غمجن وم، نو ما ته د الله نه یو پیغام راوړو. پیغام دا و چې څوک پتا یو ځل درود شریف ووایي، زه به په ده لس رحمتونه لیږم، لس به وله ګناهونه معاف کوم، لس به وله مرتبې اوچتوم. دیرش انعامات شو. لس به وله ګناه رجوم، لس به پې رحمتونه نازلوم، لس به وله درجې پورته کوم. وی جبریل علیہ السلام راته وی چې الله فرمایي چې ته ته اوس تپوس وکړه چې رضی ته خوشحاله و که نه؟ ما وی چې او رضیتو، اوس خوشحاله یم. نو د هغې په خوشحالۍ کې مې دا سجده وکړه او د اوږده سجده مې وکړه چې الله زما د درود شریف د برکت نه زما امت ته ډېر لوی خیر ورکوي، راشه لږ د الله شکریه ادا کړه. نو ځکه مې دومره اوږده سجده وکړه. زمارونو د درود شریف ډېر زیات فضایل دي، لږ نه. حدیث پاک کې راځي، نبی علیہ السلام فرمایي، ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاة، په ټولو خلقو کې به د قیامت پر ورځ ما ته نږدې هغه انسان چې څوک په ما درود شریف ډېر وایي. څومره چې یو سړی په نبي علیہ السلام درود شریف زیات وایي، هغه به هغه حضور پاک مبارک ته د قیامت پر ورځ نږدې وي. یو حدیث پاک کې راځي چې د قیامت پر ورځ یو سړی به د هغه نیکۍ او بدۍ به وتللی شي.
نیکی به سپکی شي او ګناهونه به درانه شي او په دې سړي باندې به اعلان وشي چې دا سړی د جهنم ته روان کړی شي. ډېره سخته ورځ ده. وی دا سړی چې جهنم ته کله روان شي، حضرت آدم علیه السلام به د عرش لاندې ولاړي او د کجورې د پاڼې په شانتې شنې جامې به چولي. هغه به نبی علیه السلام مبارک له آواز ورکي، ای احمده ستا یو امتی جهنم ته روان دی. نبی علیہ السلام فرمائی زه به ورشمه، هغه سړی به معلوم کم چې دا څوک دی، د چا زوی دی. فرشتو ته به ووایم چې دا سړی راوګرځوئ، د دې سړي څه نیکی پاتې دی ما سره دي، نه دي تللی شوی. وی فرشتې به نه راګرځئ. زه به بیا آواز ورکم چې دا سړی راوګرځوئ، فرشتې به نه راګرځئ. اخره کې چې بار بار زه فرشتو ته ووایم نو فرشتې به آواز راکړي چې ولې ستا قرآن کې نه دي راغلی؟ پتا چې کوم قرآن نازل دی هغې کې راغلی دي چې علیها ملائکة غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. د جهنم ډېر خطرناک دی، الله دې مونږ وساتي. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا، خپل ځانونه او خپل بال بچ د کور خاوندان د جهنم د اور نو ساته. کم اور؟ التي وقودها الناس والحجاره، د دنیا د اور خشاک یا تیل دی، پټرول دی، گیس دی یا لرګي او خشاک دی، او د جهنم د اور خشاک انسانان او کانی دی. علیها ملائکة، سخت فرشتے پہ مقرر دی، غلاظ شداد، زړونه ډېر سخت دی. لا یعصون الله ما امرهم، الله چې دې ته څه حکم کوي د هغې نافرماني نه کوي. ویفعلون ما یؤمرون، چې څه حکم دی د الله نه د هغې تابعداري به کوي. نو دا خو ستا په قرآن کې چې تا ته کوم نازل دی هغې کې دي چې مونږ د الله د حکم نافرماني نشو کولی. مونږ ته الله اعلان کړی دی چې دې جهنم ته بوځی مونږ روان کړی دی. که ته خامخا دې ادرول غواړې نو الله ته ووایه، که الله مونږ ته ووایي نو مونږ بیا واپس کړو. نبی علیہ السلام مبارک بدغه وخت کې الله ته رجوع کی چې الله زما د یو امتی جهنم ته روان د ده لږې غوندې نیکۍ د ټول نه پاتې دي، ما سره دي، را واپس یې کا. الله به فرشتو ته حکم وکړي چې را واپس یې کړي. چې را واپس یې کړي دا سړی به بیا ودرېږي. نبی علیہ السلام مبارک به دغه لستوڼې نه یو رکوټې کاغذ راوباسي، پوټې غوندې کاغذ. هغه نیکۍ به وله دوباره په تله کې واچوي، ګناهونه بل طرف ته، پوټینې کاغذ به راوالي، په هغه نیکو کې به ورله کېږي. مخکې نیکۍ سپکې وې، اوس یې نیکۍ درنې شوې، وزندارې شوې. دا سړی به رامنډه کړي او پیغمبر علیه السلام له به لاسونه ښکلوي. ته څوک یې؟ مخکې دا دوزخ اعلان شوی، اوس به پې د جنت اعلان وشي چې دا فلانکي د فلانکي زوی د جنت ته روان کړی شي. ته څوک یې چې ستا د برکت نه ما ته دومره خیر راورسېد؟ زه خو ستا د برکت نه د لوی مصیبت نه بچ شوم. او دا کاغذ څه شي؟ پوټینې کاغذ چې دې سره زما نیکۍ درنې شوې. نبی علیہ السلام مبارک به ورته ځان وښیي چې زه ستا پیغمبر یم، هغه چې تا په ما باندې ایمان راوړی دی. او دا کاغذ هغه درود شریف و چې تا به په ما وې، ما دله ډېر وځله ساتلي و، جمع کړي مې ودله. دا د درود شریف فضیلت او برکت دی. یو حدیث پاک کې راځي، نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې که څوک ما ته نږدې درود وایي، من صلی علی عند قبری سمعته، چې د قبر خوا کې را باندې درود وي زه اورم. ومن صلی علی نائیا ابلغته، او که څوک د قبر نه لرې، د قبر مبارک نه لرې په ما درود وایي، دا د فرشتو په ذریعه ما ته رارسېږي. الله فرشتې مقرر کړي دي. ان لله ملائکة سیاحین فی الارض، دا الله فرشتي دی او په دې مخ د ځمکه چکر لګوي. یبلغونی عن امتی السلام، ما ته د خپل امت نه سلام را رسوي. چې زما امت کوم ځای په ما درود وایي، سلام وایي، هغه فرشتې ما ته را رسوي. او یو حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې هغه فرشته څه چل کوي، په کومه طریقه را رسوي؟ هغه راته نوم اخلي چې د الله رسوله دا درود فلان کی د فلان کی زوی په تا باندې ویلی دی. حدیث کې راځي ابلغه الی من فلان فلان ابن فلان، دا فلان کی د فلان کی د زوی د طرف نه پتا دا درود شریف دی.
لکه دا څوک چې درود وي د هغه نوم هم راته اخلي او د هغه درود ویونکي د پلار نوم هم راته اخلي. زه اکثر طالبانو ته یو خبره کوم، زم د درود شریف خو فضایل ډېر زیات دي، خو د ټولو نه لوی برکت د درود شریف دا دی چې د هغې د برکت نه ستا او ستا د پلار نوم د پیغمبر علیه السلام په حضور کې اخیستی کېږي. دا به څومره د خوشحالۍ خبره چې حضور پاک ته فرشته ده ووایي چې فلانکي د فلانکي زوی په تا درود وایي، نن یې در باندې دومره درود ویلی دي، نو نبی علیه السلام مبارک به په دا قبر شریف کې څومره خوشحاله احیاء علوم الدین احیاء العلوم کې ورته وایي. امام غزالی رحمت الله علیه واقع نقل کړې ده، وی یو سړی د پلار سره په یو قافله کې روان و، قافلې یو ځای دمه وکړه، د دې سړي د پلار ناجوړه شو. نو قافله خو دومره نشي سارېدی، زیات نه زیات یو ورځ به یې ساره شي، دوه ورځې به یې سار شي، هغې سره خو څاروي وي، پخوانۍ قافلې خو به داسې نه وي، څاروي به ورسره اوښان ګډې چیلې اسونه د هغې د ګیا بندوبست به و. د دې سړي د پلار ناجوړه او غریب د سفر نه پاتې شو، نه شو تللی. قافلې والا ورته سروز به ګزاره وکړله، خو آخره کې هغې ورته وویل چې روغ خفه کېږه ما، مونږ خو تا ته نور انتظار نه شو کولی. ده ورته ویل ځای په مخه مخه او بس زه به د دې پلار خدمت کوم، که جوړ شو خو ډېره ښه ده، که جوړ نه نو خدای راوستی ده. وی دې سړي د دې پلار خدمت وکړو، د هغه مرض د بیمارۍ په دا سفر کې خو پلار یې جوړ نه شو، غریب وفات شو. چې پلار یې کله مړ شو، ده پې څادر واچو، خوا کې چې کوم کلی دی هغه کلي ته ورغی چې ودرېږه څوک وګورم چې زما د پلار د کفن دفن انتظام را سره وکړي، دا خو سفر دی څه به کوم. کلي ته ورغی چې زه مسافر یم، پلار را سره دی او پلار راته مړ شو په سفر کې، او تاسو مهرباني وکړئ ما له څه کسان راکړئ چې زما دا پلار ما سره ښخ کړي، جنازه پې وکړي، قبر کفن دفن انتظام یې وکړو، لمبولو انتظام یې وکړو. خلکو ورته وی کوم ځای دی؟ وی دا مخامخ ځنګل کې یا دی لاره کې. وی ډېره ښه راته زمونږ دره غم مه کوه، مونږ به ستا د پلار د کفن او د غسل او د جنازې د ټولو پوره انتظام به وکړو. دې غریب چې راغی د هغه پلار د مخ نه څادر لر کړه، پلار خو یې مړ پروت دی، چې څادر یې لر کړه، د پلار شکل یې بدل شوی او د پلار دا مخ یې د خرو. حیران شو چې خدایا دا څه شو؟ هغه پلار باندې خفګان خو په خپل ځای کې دنیا کې الله ورسره دا چل وکړه چې مخ یې وله د خر که چې آخرت کې به پې څه کوي. او خدای دا خو زما ډېره غټه رسوایي ده، دا خلک به اوس راشي دا پلار به راسره لمبی، دې مخ ته به یې ګوري، چې قبر ته یې کوزئ جنازه کوي، دا مخ به یې ګوري. خدای دا څه شو؟ دا خو غټه رسوایي ده. او دې هیبت سره دا د دې سړي دا زوی بېهوشه شو، په دې بېهوشۍ کې دې خوب ویني. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خوب کې ولید، ورسره خپل ملګري دي. نبی علیه السلام مبارک نه دې تپوس کې حضرت تاسو څنګه رالی وې؟ زه رالم تعالی. ته ولې پریشانې وې؟ حضرت زه خو ډېر خفه یم، پلار مې مړ دی او بیا د مرګ نه پس مې د پلار شکل د خر ګرځېدلی او خلک مې راغونډ کړي دي، جنازې له م راځي او کفن دفن خدمت له راځي، دی خلکو ته به څه وایم؟ وی کوم دی پلار دی؟ مې چې دا دی. رسول الله مبارک ته په خپل لاس باندې هغه څادر لر کړ او په مخ یې ورته لاس مبارک راښ کړ. وی فورا مې د پلار مخ ټیک شو او د مخ کې په نسبت نور ځلنده شو، قشته شو، مزیدار شو. ما زر خوشحاله شوم او حضور پاک مبارک نه مې تپوس وکړ حضرت تاسو څنګه دلته راغلئ؟ وی زه ستا د پلار امداد له راغلم. حضرت تاسو چا خبر کړی؟ وی ستا د پلار به روزانه په ما درود شریف وی، هغه درود ما له یو فرشتې را رسول او ما ته به وی چې دا فلانکي د فلانکي زوی د فلانکي علاقې دی، په ته یې دومره درود شریف ویلی دی. وی نن د ستا د دې پلار درود شریف راونه رسېدلی. نو ما د یو فرشتې نه تپوس وکړ چې د فلانکي کلي علاقې یو سړي به همیشه په ما درود وی او نن د هغه درود رانلل چې دا ولې؟ وی فرشتې ما ته وی چې خو مړ دی او ستا ته حاجت دی، نو تا ته محتاج دی. مې چې ولې؟ وی چې د هغه ډېر ګناهګار و، دقه درود شریف یې په تا ویلې نو ډېر ګناهګار و، الله وله سزا ورکړې ده او مخ یې وله بدل کړی دی، تا ته محتاج دی که امداد یې کولی شو. نو وی زه رالم چې ستا د پلار سره امداد وکړم، په ما به یې درود شریف وی. وی چې کله راویښ شوم او راپاڅېدم او د پلار د مخ نه مې څادر لرې که نو د پلار مخ مې ټیک شوی و.
او د مخکې نه زیات خشته ډولې داسې رڼاګانې برېښنا تېښتې. نو د نبي علیه السلام مبارک درود شریف کې یو غټه فایده زمارونو دا ده چې د درود شریف د برکت نه ستا او ستا د پلار نوم دا د حضور پاک مبارک په مخ کې اخیستی شي. وایو دا لویه فایده ده که نه ده؟ زه خو وایم هغه ثواب یې یو خوا که، هغه برکتونه بل طرف ته که، خو د دې نه ډېره لویه خبره بله نشته چې د حضور پاک په مخ کې ده وویلی شي چې فلانکي د فلانکي زوی په تا نن دومره درود ویلی دی او حضور پاک خوشحاله شي. چې هغه خوشحاله شي د هغه خوشحالي د الله خوشحالي ده. ځکه یو حدیث کې نه د ډېرو ځایونو کې نبي علیه السلام فرمایي چې زما خوشحالي د الله خوشحالي ده. چا چې زه خوشحاله کړم الله خوشحاله کړم، او که چا زه خفه کړم نو الله خفه کړم. دا بار بار راځي. که چا ما ته ضرر ورسو الله ته ضرر ورسو، که چا زه خوشحاله کړم الله خوشحاله کړ، او چې چا الله خوشحاله کړ دی به ما سره په جنت کې ملګري. دا یو ځل نه بار بار حضور پاک فرمایي. زمارونو یو څو ځایونو کې درود شریف ویل لازم دي، خامخا به وي. یو چې کم وخت کې دا آیت لوستلی شي، دا ما چې مخکې آیت ووی ان الله وملائکته یصلون علی النبی، چې دا آیت ویلی شي لکه دې کې الله تا ته حکم کوي چې ای بنده په نبی علیہ السلام درود مو وایه او سلام مو وایه. نو صحابه د نبی علیہ السلام نه تپوس کوي هذا السلام عرفنا، وی دې کې خو الله وی سلام هم پې واچوي درودم، نو وی سلام خو مونږ پېژنو د هغې چل خو راځي، ځکه چې تا ته مخامخ شو نو سلام در باندې واچوي. خو دا درود څنګه دا درود څنګه ووایو؟ نو نبی علیہ السلام مبارک ورته بیا دا درود ابراهیمي وښود چې درود داسې وایي چې اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نو چې دا آیت ولوستلی شي نو درود شریف په خامخا وایه، علما وی واجب دی چې وی وایه. دویم چې کوم وخت کې سړی جومات ته داخلیږي نو بسم الله الله اکبر جومات ته داخلیږي، بیا وی والصلاة علی رسول الله صلی الله علیه وسلم، او بیا وی اللهم افتح لی ابواب رحمتک، بسم الله الله اکبر یا والله اکبر، او بیا په نبی علیہ السلام درود شریف وی، او دا غینه پس وی اللهم افتح لی ابواب رحمتک. دریم چې کوم وخت بانګ ویلی شي، بانګ چې سړی وی د بانګ جواب به ورکړي، او د بانګ د جواب نه پس به بیا په نبی علیہ السلام درود شریف وی لا اله الا الله، نو ورپسې به بیا درود شریف وی په نبی علیہ السلام، او د هغې نه پس به دغه دعا وکړي چې اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. دام د پیغمبر علیہ السلام د پاره دعا ده چې ای د دغه پاک او کامل بانګ ربا، او هغه مونځ چې دا بانګ د کوم مونځ د پاره وشو د هغې ربا نبی علیہ السلام لا ډېر نږدېکت ورکړه، ځان ته یې نږدې کړ او بهتري وله ورکړه، او مقام محمود ولا ورکا. مقام محمود هغه ځای دی چې کوم ځای به نبی علیہ السلام سفارش کوي دا ورکا. نبی علیہ السلام فرمایي چې څوک زما دپاره دا سوال وکړي نو حلت له شفاعتي، د ځان دپاره د ما سفارش لازم که زه به له خامخا سفارش کوم. نو دا بانګ نه پس درود شریف دام ثابت دی، دا به م وی. دریم درود شریف د دعا نه مخکې چې کله سړی دعا کوي، د دعا نه مخکې د الله حمد ویل پکاري لاول، بیا درود شریف، بیا دعا وکا، او په آخر کې بیا دعا وکا، نو ستاره دعا به الله قبول کړي. یو سړی راغی د نبی علیہ السلام مبارک په مخ کې دعا وکړه، حضور پاک ورته وفرمایل عجلت یا بنده تلوار دې وکړه. بل سړی راغی هغه لاول د الله حمد وی، بیا درود شریف وی، بیا دعا وکړه، بیا د دعا نه پس بیا درود شریف وی، بلکې حمد وی او درود شریف وی. نبی علیہ السلام ولا आवाज ورکړه بنده درود چې دی وی او حمد، اوس دعا کوه چې ته څه غواړې الله به دله درکړي. او یو بل حدیث کې دام راځي چې د دعا د قبلېدو نښه دا ده چې دعا پسې درود شریف وی. دا درود شریف خامخا قبلېږي، د دې د برکت نه الله را دعا هم قبوله کړي. د دې وجې نه علما وایي چې لاول حمد وایه، بیا درود شریف وایه، بیا دعا کوه، او اخره کې بیا په نبی علیہ السلام مبارک درود شریف وایه.
یو صحابی نبی علیہ السلام مبارک کی دا حدیث ہوئے کہ تاسو کم ځای کې درود وایه ما ته به رارسیږي. نو هغه صحابي د نبی علیہ السلام نه تپوس وکړه د الله رسوله چې مونږ تا باندې درود وایو قد بلیتا یا قد ارمت بالحدیث کې راځي ستا خو به وجود خوري شوي نو زمونږ درود به تاله څه فایده درکوي. حضور پاک کو فرمایل ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبیاء وی الله په ځمکه د پیغمبر د وجود خوراک حرام کړی دی. ځمکه به د پیغمبر وجود نه خوري. او یو بل حدیث کې راځي الانبیاء احیاء فی قبورهم چې پیغمبران په خپلو قبرونو کې جمع دي. او بل حدیث کې راځي الانبیاء احیاء فی قبورهم یرزقون چې پیغمبران په خپلو قبرونو کې جمع دي او دوی د پروردګار روزي ورکوي رزق ولا ورکوي. نو د مارونو دا درود شریف برکت او فضایل دي. یو کتاب د درود شریف یو عالم لیکلی دی دلایل الخیرات ورته وایي. په هغه کتاب کې د هرې ورځې درود شریف هغه جمع کړي دي. د خالی پر ورځ به دا درود وی، د اتوار پر ورځ به دا وی، د ګل پر ورځ به دا وی، د نهي پر ورځ به دا وی. د هرې ورځې درود شریف ځان لري. او دا بزرگان علما د خپلو شاګردانو له هغې اجازت ورکوي. خلک یې وایي هغه په هغه د خپل کتاب د لیکلو وجه لیکلې ده چې دا ما ولې ولیکم. وی یو ځل په لاره روانو وی تږی شو. وی دومره تږی شم چې ما وی خدایه د تندې مرم. وی داسې یو ځنګل کې مې یو کوي صحیح کړ چې کوي له ورغلم نو چې مې وکتل اوبه خو پکې شته خو بورقه پې نشته. الله اوس څه وکړم لاندې خو زه کوزېدی نشم کوي ته بورقه شته نه چې اوبه پې راوباسم. پریشان یو خوا بل خوا ګورم که چېرته څوک داسې وي چې بورقه وسره یو لوښې وسره چې یې ورښکته کړم. یو ماشومه جینۍ وګډه چې یې سرولې. وی په ما نظر شو ما له راله کاکاجي څه کې؟ وی ما ورته وی چې بچې تږی یم اوبه در سره نشته؟ وی کاکاجي دې کوي کې دي که نه؟ چې بچې کوي کې خو اوبه دي خو راوباسي راله څوک چې د بورقه نشته چې اوبه پرې راوباسو. وی ودرېږه زه دله راوباسم. وی هغه ماشومه جینۍ راله او د کوي دې غاړه سره ودرېده او څه الفاظ یې ووی او په دې کوي یې چوف کړی. وی د کوي هغه اوبه د کوي غاړې ته راورسېدې. روچتې شوې د کوي دې غاړې ته راورسېدې. وی ما ته وی کاکاجي اوبه ترې وڅښه. وی په لپو مې ترې اوبه راواخېستې ومې څښلې. وی بیا څه ټکې ووي او په هغه اوبو یې چوف کړې. وی اوبه د کوي ویخلله. وی جینۍ مې کلکه د مټه وله چې بچې د پیری انسان یې نه زه خو انسان یم او د انسان لور یم. دا دې څه چل وکړه؟ د اوبه دې سینګ ما له بره راوخېجولې. دا څه کرتب دې زده دی څه کمال دې زده دی؟ وی کاکاجي دا مې د ملا صاحب نه یو ټکې زده کړی. هغه ټکې چې زه ووایم زما په الله ټول کارونه کوي. که کله وږی شم هغه ټکې ووایم الله ډوډۍ راکړي. کله تږی شم هغه ټکې ووایم الله اوبه راکړي. کله مې شرمخ په چیلی حمله وکړي هغه ټکې ووایم شرمخ تښتي. کله ما ته څه تکلیف بیماري پېښ شي بس هغه یو ټکې وایم ټول کارونه مې رب العالمین پوره کوي. ملا خو په دې مسله کې حیرسناک وي. ای مې چې شابه دا ټکې راته اوس ښایه دا خو عجیبه دم دی ټول نظام پې چلیږي. وی ما ته کاکاجي دا خو ډېر اسان دم دی او ټول خلک یې وایي دا خو درود شریف دی. ستا مخکې مې دغه درود شریف ووایي اوبه د کوي سر له راله او چې بیا مې دوباره درود شریف ووایي نو د اوبه د کوي ویښله لارې. نو وی چې دا مې واورېدل ما وی چې زه به انشاءالله د حضور پاک د درود شریف خدمت کوم. نو دا کتاب مې وی ولیکه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل په دا منبر په دا لومړي پوړی باندې خپه کېښوده وی آمین. بیا په دا دویمه پوړی خپه کېښوده بیا وی آمین. بیا چې په دې دریمه کله کېناسته نو بیا وفرمایل آمین. نبی علیه السلام به په درېیمه پوړی اوچت کېناستېد. صحابو ته تپوس وکړه د الله رسوله مونږ خو نه چا دعا واورېده او نه م څوک ولیدل او تاسو آمین وی دا ولې؟ وی چې ما په دې یوه پوړی قدم کېښود نو جبریل علیه السلام راغی. هغه یو سوال وکړ ما پې آمین وی. وی هغه انسان چې د هغه مور و پلار جمدي وي چې ځان په جنت ته ورسوي. ولې؟ الجنة تحت اقدام الامهات جنت د میندو د قدمونو لاندې دی. او حضور پاک د مور او پلار په حق فرمایي هما جنتک و نارک دا مور او پلار ستا جنت هم دی او دا ستا دوزخ هم دی.
که د دوی د خدمت وکړه، د دوی د قدر وکړه، احترام دې وکړه، عزت دې وکړه، خدمت دې وکړه، الله به جنت ته ورسوي. که د دوی د بېعزتي وکړه، بېقدري دې وکړه، ستا خدمت ته محتاج لري او تا خدمت وله ونه کړه، دوزخ ته به ځې. نو هغه دغه ووی، ما ورته امین ووی. وی په دې بله پوړی جبریل علیه السلام فرمایي چې عرض کوي چې دعا کوي چې هغه انسان چې په هغه د رمضان میاشت راشي او دې پکې دومره عبادت ونه کړي چې ځان په الله وبخي، نو دې هلاک شي. وی ما وی چې آمین. مطلب دا چې د رمضان میاشت خو د الله د رحمتونو میاشت ده، نو ته به پکې دومره عبادت کوې چې ځان په الله وبخې او الله دې جنت ته بوځي. او که دومره دې ونه کړه، نو د الله د نبی علیه السلام او د جبریل علیه السلام د خیرو لاندې راغلی. وی درېیمه پوړی باندې جبریل علیه السلام ووی چې کم انسان چې د هغه په مخ کې ستا نوم واغشتی شي او دې ور باندې درود شریف ونه وی، دې دې خدای تباه کړي. وی ما وی چې آمین. نو چې د حضور پاک نوم څوک والي په یو مجلس کې او درود شریف پې څوک ونه وی، نو خیره ورته مقدس فرشتې جبریل علیه السلام کړې ده او آمین پې چا ویلی دی؟ حضور پاک مبارک. نو چې جبریل علیه السلام خیره وکړي او نبی علیه السلام مبارک پې امین وی، نو دې کې دا سوال شته چې دا به نه قبلیږي؟ دا سړی خو تباه دی. د دې وجې نه علما لیکي چې د پیغمبر علیه السلام نوم څوک والي درود شریف پې خامخا به وایي. یو ځل پې درود شریف واجب دی په ټول عمر کې، دا د دین مسله ده. او چې د حضور پاک مبارک نوم څوک والي په یو مجلس کې، نو درود شریف به پې وی. او نومونه یې دوه دي، یو محمد دی صلی الله علیه وسلم او بل احمد دی صلی الله علیه وسلم. دا یو ولا مور خودی او بل ولا نیکی خودی دی. د دوه خپل ذاتی نمونه دي او دا باقی صفتی نمونه دي، لکه مدثر، مزمل، نبی الله، رسول الله، رؤوف، عطوف، رحیم. د ټول د صفت نمونه دي. نو د صفت نمونه چې واغشتلی شي، نو درود شریف مستحب دی، واجب نه دی خو مستحب دی. او که په یو مجلس کې د پیغمبر علیه السلام نوم څوک بار بار اخلي، یو ځل والی، بیا والی، بیا والی، بیا، نو په لومبي ځل پې درود شریف واجب دی او په دویم او دریم ځل مستحب دی. یو صحابي د حضور پاک مبارک نه تپوس کوي، وی د الله رسوله چې زه مونځ وکړم نو زه په تا درود شریف ویم. عجیبه تپوس کوي. نو وی دا راته ووایه چې زه هغه د کم وخت چې ما د ذکر و اسکار دپاره د مانځه نه پس مقرر کړي ګنټه نیمار څومره چي، نو دی کې زه تاله څومره درود شریف ویم او څونه ځان له دعا وکړم او ذکر وکړم د الله. وی ستا خوښه ده؟ وی حضرت که درې میسه وخت تاله درود ویم او دا دوی سیټیم د الله ذکر له دعا له ورکم څنګه وی؟ وی ډېره ښه ده، خو ان زدت فهو خیر. وی که دې نه دې درود شریف زیات وی نو وی ښه به وی ښه ده الله رسوله، که نیم وخت ستا په درودو لګوم او نیم وخت په ذکر و اسکار او په دعاو لګوم بیا به څنګه وی؟ ډېره ښه ده، خو ان زدت فهو خیر، که دې نه دې زیات که نو ښه به وی ښه ده الله رسوله. وی که دوی سیټیم ستا درود شریف له ورکم او یو حصه ټیم ذکر و اسکار له او خپل دعا له ورکم بیا به څنګه وی؟ ډېره ښه ده، خو ان زدت فهو خیر، که د دې نه دې زیات که بیا دله ښه ده. صحابي څه وی؟ وی بس د دې نه پس دا فیصله شوه چې څومره ټیم د مانځه نه پس د ذکر و اسکار له ورکوم دا به ټول ستا په درود شریف لګوم، نه بل ذکر کوم او نه دعا کوم، دعا هم نه کوم. نو حضور پاک ورته څه فرمایي؟ اذن تکفی همک، بس تا ټول غمونه به ختم شي. دعا چې سړی کوي خو څه غم یې ورته که نه، نو الله د انسان په زړه خبردار دی چې ته درود شریف ویاړو دعا دې ونه کړه، نو په دعا باندې نبی علیه السلام وایي الله خبردار دی ستا غمونه ټول ختم، دعا به دې په خپله پوره شي. یو بزرګ فرمایي چې په کشتۍ کې سور ومه، وی دې کې دا کشتۍ باندې گردش راغی د اوبو چپې راغلې او دا کشتۍ راګیره کړه. وی چې راګیره کړه خلکو چغې کړې ځکه سمندر دریاب او زه پریشانه شوم، ما هم چغې جوړه کړه چې خدای دا به څه کېږي. وی دغه وخت کې لکه بېهوشي غوندې راله او سترګې مې پټې شوې. په چې سترګې مې پټې شوې نبي علیه السلام مبارک مې په دا خوب کې ولید. ای چې الله رسوله غر کېږو کشتۍ په جولان کې ده. وی یو درود یې راته وښو چې ده ووایه الله به خیر کړي. هغه درود دا صلات تنجینا ورته دا خلک وایي
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات. خدایا په نبی علیہ السلام مبارک کې زمونږ سردار او زمونږ مشر دی او د هغه په اولاد باندې رحمتونه نازل کې، داسې رحمت تنجینا چې ته پې مونږ بچ کې من جمیع الاحوال والآفات د ټولو غمونو مصیبتونو نه، وتقضي لنا بها جمیع الحاجات او داسې درود پې نازل کا چې زمونږ پې ټول حاجتونه پوره کې، وتطهرنا بها من جمیع السیئات او خدای داسې درود پې نازل کا چې مونږ پې د ټولو ګناهونو نه بچ کې، گناہونا پر آتا معاف کے، وترفعنا بها عندك اعلى الدرجات او خدای داس رحمت پہ نازل کا کہ داغی پہ برکت تمونگ للوی درجے رکھے، وتبلغنا بها اقصى الغایات من جميع الخيرات في الحیات وبعد الممات انك على كل شيء قدیر او خدای داس رحمت پہ نازل کا کہ مونگ پہ دنیا و دا آخر چی سونا خیر داغی تورور سے خدای تپارسیس قادر دیتا صلاة تنجینا وی، یعنی اغا صلاة چی دا لفظ دا تنجینا پکیر وی چسترگی میں وغالو لزر میں دا درود شریفو وی چی درود شریفو وی کشتے ٹکشوا او وی غالی تا پا خیر و پا سلامتی را رو رسید. اسم پا مدینہ شریفہ کی یو سری خوب لی یو نیک سری او اغا تا خوب کی دا درود شریف خودل شوی دی، یہ امت تا ہوا ہے چی دا درود شریف دیر وی نو پا امت چی دی وقت کم سختے دی او کم تیارو کے گیر دی او کم د پریشانو سیلابونو کې گیر دی نو پروردگار به دغه سیلابونو تیارو مصیبتونو محفوظ ساتي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي بها لنا جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. طالبان خو خامخا وایي علماء طالبان او عام رونه که نشي ویلی نو عام درود شریف وایي فایده او برکت پکې ډېر دی. اخر که ولیکلی شي نو ښه خبره ما له چا راکړي و ډېر شی راکړي ما یو جومات کې بیان کوو نو مې خلکو له ورکړل تقسیم مې کړل په میدا تاسو دغه کېده ووایې شی ویې وایې زمارونو د درود شریف فایده څه ده. اوس مونږ ته دا درود شریف مونږ ولې وایو که ذهن کې ستا سوال راشي چې معنا خو یې دا ده چې یا الله په نبي علیه السلام رحمت نازل کړي نو دا زه سوال چې کوم او الله مو چې دا سوال وکړه نو خو د دې فایده سره که زه ووایم او که نه د الله رحمتونه پرې نازلېږي وروڼو د دې په مقصد هم پوه کوم په حکمت هم پوه کوم. مونږ چې د الله ذکر کوو او مونږ وایو لا اله الا الله او مونږ د الله صفت کوو الله احد الله الصمد نو که دا زه ویم هم نه نو الله یو دی. زما په دې ذکر د الله خدایي زیاتېږي د الله شان پې اوچتېږي نه. دا ولې مونږ ذکر کوو دا دې دپاره چې الله پې خوشحاله شي. الله په خپله خپل ذکر کوي. نبی علیہ السلام به فرمایل لا احصي ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک یا الله ته چې د ځان کم صفت کوې دا زه ستا نشم کولی. الله د خپل ځان په خپله صفت کوي ځکه الله د خپلو صفتونو مالک دی. نو که زه د الله صفت کوم نو د الله پې نه خدایي زیاتېږي او نه پې د الله شان اوچتېږي. که زه ذکر کوم نو په دې خدای پاک ته هېڅ فایده نشته، فایده یې ما ته ده. ما ته څه فایده ده؟ الله به خوشحاله شي. دقه رنګېرونو که درود شریف زه په نبي علیه السلام باندې وویم نو نبي علیه السلام مبارک ته هېڅ فایده نشته، فایده یې مونږ ته ده. ولې؟ الله وایي ووایه نو الله به پې خوشحاله شي. خیرونو یو مثال درته ښیم. زما یو دوست دی مثلا خلکو ته پته ده چې دا فلان کې د ده دوست دی او خلکو ته زیم زما د دې دوست قدر کوي او زما مخکې زما د هغه دوست خلک صفت کوي او قدر یې کوي زه به خوشحالېږم که نه خوشحالېږم به. نو نبي علیه السلام ته الله خپل دوست ویلی دی. حضور پاک په خپله فرمایي وی ابراهیم علیه السلام الله خلیل نیولی دی. اتخذ الله ابراهیم خلیلا هغې خلیل نیولی دی خپل دوست او زم الله خپل خالص دوست نیولی. یو موقع کې وی که چرته د الله نه ما سوا ما بل چا سره خالص دوستانه نیولې هغه دوستانه چې د کومې نه بل چا سره نی یو کس سره پکاري
دا الله نه ما سوا کدا بل چا سره مناسب وي نو لاتخذت ابا بکر خلیلا، ما به دا دوستانه د ابو بکر صدیق سره نیولې خو هغه دوستانه صرف یو ذات سره پکار د بل چا سره نه، چې هغه انتهایی زیاته دوستانه او بل چا سره نه کېږي، یو کس سره کېږي. خو ابو بکر میں رور دے او دوست میں دے. نو چې الله پاک نبی علیہ السلام تا خالص دوست ویلے دے او نبی علیہ السلام موجود اللہ غا خاص دوست دے ما خاص من لرون کے نو چې دا الله او بیا الله وی درود شریف هم په وایا، نو چې دا الله په پیغمبر دا الله په حکم درود شریف په نو دا الله په دوست چې درود وی نو الله په خوشاليږي کنه. یو دا شو. دویم دا چې دا الله تابعداري دی وکړه کنه، دا الله حکم دی ومن. دریم دا دی چې د حضور پاک مبارک په موږ حق دی، زموږ د ایمان خداغي د برکت نه دی. تاسو وګورئ چې دا څومره ډېری خلک کنئ په دې زمانه کې بوتان پکې راخېږي ځای په ځای، دا زاړه ډېری چې څومره دي پکې بوتان راخېږي. دې نه معلومېږي چې زموږ په دې وطن په دې علاقه مخکې د بوت پرستۍ یو دور تېر شوی، خلکو به بوتانو ته او کاڼو ته سجدې کولې، دا یو زمانه تېره ده. دا موږ چې مسلمانان یو دا د چا د برکت نه، دا د حضور پاک مبارک د برکت. دا هغه صحابه په مخ د ځمکه خواره شو، قسم په خدای سړی حیران شي د صحابو نه الله څونه کار اخیستلی. کابل ته صحابه تللي دي او په کابل کې دفن دي. چین کې د صحابو قبرونه دي، چین څونه لرې دی، چین ته صحابه رسېدلي دي او په چین کې قبرونه دي. کابل کې شته، عراق خو پرېږده خو ډک دی د صحابو نه، ډېر زیات صحابه دي پکې. زمونږ د پېښور کې دا ځای کې دا چې خلک ورته اصحاب بابا وایي په جګۍ روډ باندې، دا صحابي دی او اوږد قبر یې دی. دا به نه دی چې دا ټول قبر ده نه دی، دا په دې قبر کې د سره نور مجاهدین دفن. سنان ابن سلمه ابن محبق رضی الله تعالی عنه دا صحابي دی، دلته راغلی بیا جهاد کې شهید شوی تاریخ لیکي او سره د مرګرو په دا ځای دفن دی. نو دا زمون اسلام او زمون ایمان دا د صحابه د برکت نه دی، او د صحابه ایمان او اسلام د حضور پاک مبارک د برکت دی. مونږ ته دا منځ چا خولی دی؟ نبی علیہ السلام. مونږ ته دا ښه لاره نیغه چا خولی ده؟ دا علماو خولی ده. دوه څیزونه دي د هغې رونو قدر وکړئ. ګورئ دا یاد ساتئ، د ځان متعلق درته نه وایم چې ستا او د خدای په منځ کې کومې واسطې دي د هغې قدر وکړئ. مونږ خدای لیدلی دی؟ نه. مونږ پیغمبر علیه السلام لیدلی دی؟ نه. مونږ خو نه دی لیدلی. مونږ جبریل علیه السلام لیدلی دی؟ نه. نو دا مونږ ته چې د خدای او د رسول د احکامات ذکر کوي دا راته څوک ذکر کوي؟ دا طالبان ذکر کوي. دا د جنت لاره، دا د دوزخ لاره. دا سیز حرام دی او دا حلال دی. دا مونځ دی، دا روژه زکات دا کوه دا مه کوه، دا حرام دی د دې نه ځان ساته. دا دروغ دی، غیبت چغلي دی نه ځان ساته. دا ګیره دا پرېږده، دا پټکېرې، دا خشته جامې، دا بې حیایي د دې نه ځان ساته. دا مونږ ته چا وښوله؟ دا خو د الله او د رسول خبرې دي که نه دي؟ نو که زه تاسو نه تپوس کوم چې تاسو الله او رسول لیدلی دی؟ نه. چا درته ویلي دي؟ دا عالمانو ویلي دي. نو عالمان ستا او د پیغمبر په منځ کې واسطه ده. دا هوښیار سړی چې د واسطې به قدر کوي. لکه یو سړی دی او هغه زمینداره کوي، نو زمینداري بغیر د بیلچې نه او د چارې نه او د سسکورې نه او د قلبې نه رده نه کېږي. نو دی به د هغې واسطو خیال ساتي که به نه ساتي؟ که دی د چارې او د بیلچې او د قلبې او د ټکټر او د تخم چالو نه ساتي، دی به څه کوي؟ حالانکه چارې او بیلچې څونه راکوټې شوی دی، هلکه سبا مې ورته پنجغاغي ته حاجت دی ولکه سنبالې کړم، دا ستا واسطه ده. یا مثلا کوټې ته خېږي اندرمپایه د څنګه خلک محفوظ ساتي، ولې که دانې کوټې ته نشم ختې، دا ستا واسطه شوه. نو ستا او د پیغمبر واسطه څوک دي؟ علما کرام. قمقل سړی به چې علماو پسې خبرې کوي، تا ته خو دین دی ښیي، خدای ته خو دې رسئ. اوس ستا او د خدای منځ کې واسطه څوک دي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم. مونږ خدای نه دی لیدی، مونږ ته چا ویلي دي چې دا خدای شته، فرشتې شته، جنت شته، دوزخ شته؟ علماو ته بیا صحابه تابعینو هغې ته نبی علیه السلام مبارک. مونږ ته خو نبی علیه السلام وایي چې الله شته او فرشتې او جنتونه او دوزخونه شته. نو د واسطې حق وي. ګورئ د حضور پاک ډېر لوی حق دی، د هغه د صحابه ورپسې ډېر لوی حق دی، د تابعینو ورپسې حق دی، او ورپسې بیا د عالمانو دا ډېر لوی حق لري. پته هوښیار سړی به دا سوچ کوي، قمقل سړی به غلطې خبرې کوي. نو په موږ د حضور پاک یو حق دی، ځکه پې موږ درود شریف وایو. او بله فایده یې درته رونوښیم، ادا
چې د دیوال ته زه بیټري وواما، نو دیوال په بیټرۍ څه کوي؟ هغه رڼا واپس زما پرې مخ راغورځېږي. دقه رنګې د درود شریف برکت چې درود شریف ته په نبي علیه السلام مبارک وی، د هغې هغه ثوابونه او هغه رڼا او برکات دا واپس ستا په مخ باندې راغورځېږي. بعضې خلک یې ټول ورځ غیبتونه کوي، غیبت نه خوله بنده نه شوه. داسې ده که نه ده؟ هلکه دا څه کوې؟ خدای ته وګوره، څه دې پې وکړه؟ ظالمه ځان لرې خیرت خراب. څوک په لارو کې، څوک جومات کې. جومات کې ګورې مباحه خبرې هم ګناه ده. د ګناه خبرې نه چې عام ګپ شپ پکې لګې، عامې خبرې کې، نو دا هم ګورې نیکي خوري. جومات کې، په لاره کې، په کوڅه کې، په پوله، په لختي، په دوکان کې مونږ بغیر د غیبت نه ځان له راخلم په دې غیبت ستړې کړه. درود شریف کې ولې نه وایې؟ هر وخت درود شریف وایه، په ولاړه یې م وایه، په ناسته یې م وایه، په ګرځېدو کې م وایه، په ملاسته یې م وایه. یو غلطه خبره چا مشوره کړې ده وی بیا بغیر د اودس نه یې مه وایه. ګورې که بې اودس سړي وي دا چل به وشي. یا لکه د قرآن شریف نه لوی شی بل شته؟ بې اودس او قرآن شریف به هم ویلی شي، ګوتې به نه وروړی ویلی شي، د الله ذکر هم بې اودسه ویلی شي، درود شریف هم ویلی شي. ښه دا د آداب یې دا دي چې اودس وکړه نو بیا وایه، دا ښه خبره ده. قرآن ذکر درود شریف ادب دا دی چې اودس وکړې، خو که د اودس نی نو ژبه باندې بندول مه کوه، هر وخت درود شریف وایه. بعضې وخت به سړی اودس کي ولې درود شریف په خلکو کمبخته بند دی؟ وایه درود شریف هر وخت وایه، په دې باندې الله خوشحالېږي او د الله رسول پې خوشحالېږي. نو رو ځان له یو خاص نصاب مقرر کړې چې مونږ به 2 ځله درود شریف وایو. 200 کرته ټول مسلمانان روزانه درود شریف وایه. 200 خو لږ دي، زمونږ بعضې بزرګانې 1000 کرته وایي، بعضې 15000 کرته وایي، بعضې 1500 کرته وایي. نو انشاءالله تاسو به 200 کرته خو وویلی شئ ټول که نه، او زنانو ته مو وایه ښه چې کوم کې اللهم صل لفظ دی یا صلی الله لفظ دی پکې به دې ته درود شریف وایي. په ټولو کې بهتر درود شریف درود ابراهیمي دی، دا په مانځه کې چې به وایو اللهم صل یو درود دی او اللهم بارک بل درود دی. دا 2 درود ځان ځان له شو. او چې کله د حضور پاک قبر مبارک ته ور مخامخ شي هلته به بیا داسې وی الصلاة والسلام علیک یا رسول الله، او دلته کې اللهم صل وایا، او که مختصر وی وصلی الله علی النبی الامی، دا ډېر آسان درود دی. یا صلی الله علی محمد، صلی الله علی محمد، صلی الله علی محمد، دا په یو سات کې بلا شي ویل کېږي. صلی الله علی محمد، یا وی اللهم صل علی محمد، اللهم صل علی محمد، اللهم صل علی محمد، دا ګوره څونه ویل کېږي. نو تاسو انشاءالله جومات کې دا خبره ما سره ګورې واده وکړه، جومات کې چې سړی واده وکړي بیا به سر ته رسئ، نو تاسو کم از کم 200 کرته درود شریف را خامخا وایئ، او زنانو ته یې مو رسوئ ښه چې زنانه مو وایي. نو چې تاسو زنانه درود شریف وایي او ستا په وجه وایي نو الله به تعالی اجر درکړي. اذان او اقامت په دوران کې که د محمد صلی الله علیه وسلم نوم راشي درود شریف ویلی شي که نه؟ بلکل ویلی شي. قرآن شریف تلاوت دوران کې چې راشي نه به وایي. قرآن شریف تلاوت دوران کې چې د نبی هم نوم راشي نو هغې کې به درود شریف نه وایي، هغه جاري ساتي. وروسته بیا درود شریف وایه که دا خطبې دوران کې درود شریف چې څوک وایي نو لکې پټ ته وایي، په خولې دې نه وایي. دعا وکړئ یا الله زمونږ په ژبه درود شریف جاري کړي. خدای زمونږ په زړونو کې د حضور پاک سره مینه محبت نوره زیاته کړي. دا درود شریف ګورې د مینې نښه ده چې د چا سره مینه یې هغه یادوي. نو چې حضور پاک مبارک سره مینه یې هغه یادوي چې الله سره مینه الله به یادوي. خدای زمونږ مینه د خپل ذات او د خپل حبیب سره نوره سیوا کړي. خدای مونږ د هر قسمه ګناهونو نه په حفاظت او امن کې وساتي. خدای زمونږ په ژبه باندې هغه ذکر جاري کړي درود شریف چې ته پې خوشحال. خدای مونږ د آفتونو مصیبتونو د دنیا او د آخرت د فتنو نه په امن او امان کې وساتي. مسلمانان چې په کومه ځمکه کومه خاوره کې په کوم مصیبت تکلیف کې پراته دي خدای ته په حفاظت او امان کې وساتي. د ټولو مسلمانانو اتفاق نصیب کړي. خدای که څوک مریضان الله ټول له شفا ورکړي. خدای که څوک قرضداران د حلال او فراخ رزق نصیب کړي، قرضونه اخلاص کړي. خدایا زموږ حاجتونه پوره کړي. الله زموږ مریضانو له شفا ورکړي. خدای زموږ مریضانو له شفا ورکړي. خدای موږ ټول روحاني ناجوړو زموږ بیماریانو له شفا ورکړي، او د هر قسمه د دنیا خیر او برکت هم نصیب وګرځولی کړي. آخر وخت په خولې دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد